تفسیر سورہ جن بعض مفسرین خو چې دلته د کوم جناتو تذکرہ ده او سوره احقاف کې هم تیر شوی ده. بعض مفسرین دا دواړه یو واقع ده، خو معلومیږي دا چې دا دوه مختلف واقعې دي، ځکه چې هغه ځای کوم جناتو دا غوی د بیان نه معلومیږي چې هغه يهوديان، ځکه هغه ته د موسی علیه السلام تذکرہ کړی خپل سټیټمنټ کې، هغه ته واپس نو هغه وخت و چې کله پیغمبر علیه السلام د طائف نه واپس راته او دا په لسم کال د نبوت باندې و، او په هغه سفر کې پیغمبر علیه السلام سره یو صحابي و زید ابن حارثه، هر چې دا واقع ده. امام بخاری حدیث نقل کړی دی ابن عباس صاحب نه، چې ابن عباس صاحب وایي پیغمبر علیه السلام د څو صحابو په ملګرتیا کې عکاظ بازار ته ته، عکاظ یو بازار د طائف طرف ته میله ده، ایگزیبیشن څه شو ایگزیبیشن نمایش وي ورته، تاسو ورته وایي نمایش. پیغمبر علیه السلام بل داسې موقعو نه فائدہ واخسته، خلک به نمایش لرل، پیغمبر علیه السلام بل بلا جمع به بیان شروع سبق ځکه داس غنو چې پیغمبر علیه السلام خلکو دعوت ورکړه، خلک ورته راجمع شو، خو زناور زمون تقتیدل به نو حضور علیه السلام ورپسې خپل ورسېده بازار ته ویل، میلې ته ویل، ایگزیبیشن ته ویل. نو ایگزیبیشن خو باندې نشو پرې خو دی، نو مجبورن به بیان اورېده، نو که زیات دوه درې خو په کې سړي ځامن شو، اته ګران کارو کوي باری څنګه په لار چې حضور علیه السلام ته د سحر مونږ نو دې جناتو د آخرت واورېدو. د دې صورت کې ذکر دی، اوس په دې واقعې کې د دوه سيزونو ذکر دی، یو دا چې دا جنات مشرکانو، او نمبر دویم دا چې دا جنات د دې قائلو چې د خدای خدا مشته او د خدای بچي دی، بیان نه معلومیږي. نو یا خدا جنات مشرکانو یا به عیسایان مشرکانو، نو دې جناتو چې دا بیان واورېدو خپل قوم ته دا پیغام یوړ. نو تر آیت نمبر 14 یا 18 پورې خو د جناتو دا سټوري ده، او دا غي نه بعد دا بیان ده چې مساجد د الله کورونه دې کې به دین نه علاوه بل کار نه کوي، او د گمراهانو مزاج دا دی چې کله هم الله والا بنده د الله خبره کړې ده نه یې حمله کړې ده، او پیغمبر ته وایي چې ته ورته خپل حقیقت بیان کړه چې زما کار دعوت ورکول، علم غیب دا د الله خاصه ده. نو چې دا مسله کلیر کو چې زمونږ پنیر دا دو سټوریز دي، سوره احقاف آیت نمبر 29 نواخله 29 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَا كَاغَچرا واړول مونږ ته تاسو کسان د جناتونه. پیغمبر اسلام طائف نه واپس راته چرته نه طائف نه، او ډیر زیات زخمی شو، دا غځه غونډګانو په کاڼو دومره وشته پتیګو چې حضور اسلام ډیر زخمی وو. حضور اسلام په لار کې نخله یو ځای دی ډیر یعنی صفاو بدی پکې او خرما پکې ډیر دی. پیغمبر اسلام الته سره د شپې پاتې شو چې دا زخمونه لګ جوړ شي صحیح، او دا فیصله کړه چې اوس مال واپس چرته تللی مکه خو پرې خو دی چې مکه ته واپس لازم که بل خو لاړ شي، او چې مکه ته واپس زم مکه ته دا خلک ما پری دي. نو پیغمبر اسلام چرته شلټر کته څه کته شلټر کته طائف تم دې لپاره تلو چې هغه ورته ځای ورکړي، چې ورته پناهګاه ورکړي او هغه تر خپل یاره هغه بیس جوړ کړي څه بیس، او دا هغه ځای نه به پیغام دنیا ته پرې. خو طائف والا ای خو ورته ځای ورنک ای ورته مونږه مکه والا سره دښمنی نشو په سره غسته ته دا غي وانټډ صحیح شو، ته دا غي وانټډ دا خبره ډیره په خوانه روانه ده، دا نه خبره نه ده. نو پیغمبر اسلام چې واپس را روان شو، نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی ورته اوس به چرته ځو. زید ابن حارثه کمالي سره وخا اوس به څه کو په مکه ته وځو، یا حجی بیا مکه ته. پیغمبر اسلام ورته او حضور علیه السلام چې واپس راته د نخله کې سروزي سار شو، زغه د شپې موږ کو څه کو د شپې مونږ کو تلاوت کو، سپیریان په خپل خو خروانو چرته الله تعالی دا غوي توجه دې خورا واړولا، نو دی وادي ته رالل، دی ویلی ته رالل، دا ورته ملګری سوچ وږي کې خدا. پیغمبر اسلام ته الله واقع ذکر کوي، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ
یستمعون القرآن قرآن اورید فلما حضروه کله چې حاضر شده قرآن تا قالو نوې یو بل تان ستو خاموش څه شي خاموش چپ شي فلما قضیا کله چې دا په فل ختم شو پیغمبر مونږ ختم کو واللون ضلال الى قوم قلت منذرين يرون کی قالوا دو یا قومنا اے قوم زمونگا ان لا سمینا مونگا وریدل دے کتابا یو کتاب انزل من بعد موسیٰ چه نازل شوه دے پس دا موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا لما بین یدے تصدیق کون کے دیا کتابون اللہ چه دن مخکر آگلے دے یا دیل الحق دا قرآن دایت ورکی حق طرفتا ویلا طریق مستقیم اللہ رنے غتا نوزدل تاغی ذکرو کہ انہا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام تذکرے گئے کول چه دا جنات سو یہودیانو دا سشو یہودیانو دا دینا مکی موسیٰ علیہ السلام بانی ایمان لرو ذکر دا قبل پیغمبر تذکرہ ہوتا نوز واپس دا چه قبل سبق تا چې دینی سبق کې د موسی علیہ السلام یا د تورات تذکرہ نشته خو د شرک ذکر دی پکې او د الله د پاره د خزي او د بچی تصور ذکر دی نو پته ولګی دا چې دا جنات یا مشرکانو او یا عیسایان مشرکانو قل توایا اے پیغمبر اوحی الی ما توحی کرشد اللہ استمع نفر من الجن چی غوکی خود دی قرآن تسکسان جنات لانو دیوی قوقلتا اللہ سمینا چی من اوری دی قرآن انحجبا ایو حجیب قرآن ونڈرفل کلام سشے ونڈرفل یادی الرشد کہ دے گائیڈنس کئی الرشد ہدایت طرف تا فآمنا بے نمونگ ایمان راوڑے دے بانے ولن نشرک بربنا احدا ادا چی مونگ شرک نے پیدا کو کلوں پروردگار سرے سوک نو پتہ ہو لگی رچ دی مکی شرک پیدا کو صحیح شو چی دا قرآن دے دو خبر کئی یو یادی الرشد دا عقل مندہ خبر کئی سکئی دا عقل مند او دویم دا چې ولن نشرک خدای سره شریک و نه پیدا کوي وانه تاکي سر شان دار تعالی چل ورد جد ربنا شان در رب زمونگا جد مانا شان متخذ صاحبتن نخو اللہ نیولی ازان لپارا خدا ولا ولدن او نبچے نو اس پتاو لگی دا چه دی دین مخیر دی قائلو چه خدای خدا مشتا دا خدای بچے مشتا زمون دا علاقی یو بوڑا دی ٹیکسلا کی دا کرسچیانانو ہاسپیٹل دی مشنری ہاسپیٹل دی که دی خلقو لسترگو آپریشنی کئی سترگو نصار وقتی یو پریسٹ رازی ناغال تا خپل بیان مریضان توئی دا عیساویت لکه دا مشنری پروگرام دی مشنری کئی دعوت ورکر صحیح زمون د وطن یو بوډا هغه په کوم اپریشن کړو نا چراغ نو لګیا او پریست هغه بیان کول دي دغه کې په دې سوی ورته کوم چې مریضان پرتی هسپتال واټ کې نو په واټ کې بیان کو نو دا بوډا چې د را پاسه نو د ورته دا تچوای چې دا د خدای زی عیسی علیه السلام څه د خدای زی عیسی علیه د خدای خدای سوکوا هغه ورته سیده مریم نو ورته بوډا ورته څه شو نو یې مرشته ناغه سره بوډاګان سره کوته کی ناغه ول دی وګور را خلاص دی وګولا وې زما خزم رشوا زل دوه یا کالو زه د دوه یا کالو چې خزم رشوا نو ما په یو میاشت دنه ځان بل واده وکړ او خدای لا تر اوسه به خدای بهر حال وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا أَتَاكِ اكْسَرَا شان دادے چل ورد شان درب زمونگا متخذ صاحبتن لی دینی ولی خذ ولا ولدن او نبچے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيهُنَا أَتَاكِ اكْسَرَ شان دادے چوی ببی وقفان زمونگا غل اللہ تعالی بان شتتن غلط خبر شتتن مانا چی دا حد نتیر غلط خبر اغیتا شتت وی صحیح شو چې د حد نه تیر غلطه لکه څوک چې د حد نه زیات دروغ وایي موږ ته خدای ته ګوره چتر پلیوسی تاسو وطن کې دا ضرورت نشته ها دا موږ ته ورو اسمان اوس به اسمان به باندې راپلیو دا معنا ده چې د حد نه زیات دروغ دي قابل برداشت نه دي نو دې ته وایي شتت چې اړو تصور نشي کېدی وَأَنَّا ظَنَنَّا أَتَاكِ سَرَزَمُ خیال داو أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ اوس دا خبره ته وګوره چې مونږه شرک ولیکو یا د خدای د پاره مو دا عقیده ولې چې خدای شته یا بچی شته ځکه خو چاره ته وي
سو دې پیریانو وی چې راته ویلو چې داسې د خدای خدام ستا د خدای زویم ستا زمون خیال داو چې د خدای متعلق به څو غلطه خبر مې کې راکې غلطه راته کړې و خبر ته کړه زمون خیال داو چې د خدای متعلق به څو غلطه خبره نه کوي خو چې کوم کوي نه به ټیک خبرې دی چې موږ باندې و وعنا ظننا اتا کی سر مونږ دا خیال کړو ولن تقول الانس والجن چې نبوي انسانان او پیریان الله تعالی باندې کذبن دروغ خو وی وانه كان رجال من الانس اتا کی سر وو سکسان د انسانانو نا يغوزون برجال من الجن چې هغه پناه وختا پس کسان د جنات باندې جنات عالم غیب ګڼل د لوی قوت مالکان ګڼل داسې عقیده وا لکه د مسلمان چې خدای باندې څنګه عقیده د پیریانو داسې عقیده وا فزادون زیاته کدویلا رهقن د نافرمانه او د طغیان پاساس وانهم ظنوا اتاکی سره دوی خیال کړو کما ظننتم لکسن چستاسو خیال او پریانو الله يبعث الله احد الله يبعث الله احد رضی دو معنی دي چې الله تعالی به د مرګ نه بعد څوک ژوند دین کی دغه د عقیده او تاسو د عقیده دغه انسانانو د عقیده تاسو دا ادویه معنا چې الله يبعث الله چې الله براون لګي په حیثیت د رسول احدن اسو پس د دینا but that is the end عیسی علیہ السلام that was the end دا په انسانانو د عقیده وا د پیریانو خپل قوم ته تاسو د عقیده وا او الله تعالی بل پیغمبر را لګل دي ولي وعنا لمسنا السماء اتا کی سره مونږه لمسنا السماء مونږه لاړو سپیس ته بر لاړو لمسنا السماء touch مسك space فوجدنا انهم امنددا ملئت حرسا شديدا چې دا ډک شوی دی ملئت معنا occupied دی سره occupied دی پس باندې حرسا شديدا په guards باندې حرسا شديدا معنا په guards باندې ډیر شي guards ولار دي کوي صحیح نو دې وګوره چې قندهار کې پر روډ باندې ډیر شي ګارډز او پولیس او د عسكر مسکر ولاړي نو پته ولګي چې کار ځای روان دي ځکه دا ولې دوه پولیس ولاړ دي دوه آرمي ولاړ ده ها سنوي کار یا لوی سړی راځي سجلله سلوي سړی راځي پته ول دوی وی چې موږ سپیس تلاړو الته ډیر شي ګارډ ولاړ دي موږ چې دا څه مسله ده وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا چاکو پای دې پټېل موږ ته چوکیداری وایو مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا چې ډک شوی دی کو پای شوی دی په چوکیدار سیستم وشوبًا شوب جمع د شهاب دا میزایل ته وایي راکټ ته وایي راکټونه لګېدلې دي څه شوی دی راکټونه لګېدلې چې څوک حمله ونه کړي کرځای باندې وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا أَتَاكِ اكْثَرًا وَمُنْغَ چِكِي ناستو پا دے سپیس کے مقاعدہ دناست سزائنوں کے لِسَّمْعِدْ اوریدو دا پارا نوچس اللہ تعالیٰ طرفنا وکم پیغام فرشتو تراتو سبکی دا فرشتو تناغی ساؤنڈ بدائی اوریدو ای بس اوریدو آواز بدائی پیریانو سپیس کے اوریدو نو دای برالل اخپلو تابداران تبوی داسی واقع بکی سبکی داسې واقع به کېږي یو به ورته رښتیا وایي لس به ورسره دروغ یو ځای کړي صحیح د پیغمبر علیه الصلاة والسلام راتلو سره دغه لین بند شو دغه شی بند شو صحیح شو ځکه چې اکوپاید شو په چوکیداره باندې او راکټ مارکېټ وړه چې خبردار که څوک نږدې راغی صحیح شو ستمبر 11 نه بعد وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ګوره الله تعالی یعنې څه عجیب ساده انداز سره مونږ پوهیږي فمن يستمع الآن فسوچ اس دا اوریدو کوشش کئی یجد لہو نو دے امی میزان لپارا شہابن راکٹ رسدن تیار شہابن رسدن تیار ہو کسڑے یعنی اٹیمپٹو کی جس اورم نو بدلتا نا پی راکٹ رخلص صحیح شو وَأَنَّا لَا نَدْرِي اتا کی سر مونږ نه پوهېږو الشر اريد من فی الارض چې آیا شر اراده کړی شوی دی په هغه چا باندې چې زما کې ان دا راکټونه د چوکیداری دې دپاره ده چې حمله کوي یعنې دا شر اراده ده صحیح شو ام اراده بهم ربهم رشدا اکنه الله تعالی د دوی د عقلمندۍ څخه تنظیم کړی دی یعنې دوه قسم چوکیدارا یا عسکر چې ولاړي دوه څیزونو لپاره یا خو دې لپاره چې په دې کلي اټیک کوي یا دې لپاره چې په دې کلي اټیک کوي یا دې لپاره چې ډیفنس کوي صحیح نو دوی وایي چې دا ټول هر څه سیستم چې موږ ولیدو موږ ته پته نشته چې دا د شر اراده ده او که د خیر ده
وَعَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اتاکی سر مون کے بعض صالحان لے وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ بعضی مون کے غیر صالحان لے كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا منگو انواع مختلف وَأَنَّا ظَنَنَّا اتاکی سر زمون دا یقین لے اللہ نوجز اللہ فی الارض کہ منگا نشوا جس کو لے اللہ تعالیٰ پزما کے مقابلے نشو کو لے تو خدا مقابلہ نکی وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا انا عاجز کول شو اللہ تعالیٰ پتیخ توالے چرتا تختے دیتے ہم نشو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اتاکی سر منکل چواورد قرآن آمنا بے نو ایمان مراد دے قرآن بانے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ پس آسو چی ایمان ساتی پرخ پل بانے فَلَا يَخَافُ پس دے بنیرے گی بخصن دا نقصان نا ولا راکل اند زیادینا یعنی دسر اپنیکو کی نقصان نکی گی اپ بدو کی وہ سر زیادی نکی گی وَعَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اتاکی سرمون کے بعضی مسلمانان دے وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ بعضی من کے ظالمان دے فَمَنْ أَسْلَمَ پس آنسو چی سرنڈر کرے اللہ تفولائے کردا کسانو تحرر رشدہ حاصل کرے دا قلمند زان لپارا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ہر کے ظالمان لے فَكَانُوا لِجَانَّمَ دیدر جانم لپارا حَطَبًا خاشاک سوشے فیول تاثر سوائی خاشاک وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا اتاکی سر داخل کے استقاموا علی الطریقت کہ دی نیک پاتشوے و بہترین طریقہ بانے اللہ وی لَأَسْقِنَا نمون بس کولے ادوی تما انغدقن ابو خوگی ما انغدقن ابو خوگی لنفتنهم فيه دے دا پارا چے منگا احسانو کو دے بانے پدی بہترین لذکی ومن یورز عن ذکر رب سوچ مخواری دا ذکر دا پروردگار فاللہ یسلک ہو عذابا صادا یسلک ہو نا اللہ بداخل کی دلا عذابا یو عذاب تا سوحدا سخت عذاب بھئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اتاکی سر مساجد للہ دا اللہ دا پارا دی فَلَا تَدْعُوا نُتا آواز مکوا مغلّہ اللہ تعالیٰ سر احدا اچاتا نو اس پتہ لگے دا کہ مساجد خالص دا اللہ دا عبادت دا پارا دی مساجد سر پارا دی خالص دا عبادت دا پارا یا دا متعلقات دا عبادت دا پارا نو دا درس عبادت دی منز عبادت دی دعوت و تبلیغ عبادت دی نو دی کی کبڈی بنے کی تس کبڈی ہوتا ہے یعنی پلے وقت کی نکی گی ہاں چیزیں کہ وہ پلے نکی دیکھ کے بنور دنیاوی کارونا نکی گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ یعنی ہر اگا کارو پا کی چاہتا دین دا پارے سسر پارے دین دا پارے اندر بیجنہ کارو پا کی نکی گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اتاکی سر مسجدنا خاص دا اللہ دا پارا دی نو سگور ملکیت دا مسجد دا اللہ تعالیٰ بھی مسجد چا ملکیت نہیں مسجد چا ملکیت دا اللہ تعالیٰ ہاں اٹریبیوشن دا تعارف دا پارا انٹروڈکشن دا پارا دا حاجی عبدالباری دی جماعت تا تلو نو دا حاجی عبدالباری جماعت مانا دا نا چا ملکیت دا حاجی عبدالباری دے دا صرف دا پیشن گلہ ہے پارا چی جماعتونا خو بلا دیر دی خندار کے ما خام ملتے کم دے ہوکو نثار احمد دی جماعت کی نوکو اگر کدا نثار احمد کور دے کدا نثار احمد ڈیرہ دا نا دا صرف تعارف تا پارا صرف پارا تعارف تا پارا یہ اصلی ملکیت دی جماعت کیا سر اللہ سر ہاں یہ ایڈریس تے آو ریفرنس تا پارا ندان تا دو مسئلے ہوئی کئی یو دا چن المساجد للہ دین دا پارا مسجد کی بس صرف آغا کار کی گی چکم اللہ دا پارا یو دین دا پارا اور نمبر دین وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ دا مسجدونو ملکیت با بنیادی طور دا نباشی منع کولے دا مسجد نا ہر آغا سوک چھے ارادہ دا عبادت کئی پکی چھے ارادہ دا عبادت ہی بھی نکستا خپلی وی کپر دیوی ایون که خپل دشمن دی وی منع کولے نشی ذکر سر پار رازی عبادت تا پارا ہاں البتا چھے پر ضد مسجد را روانی بیا پر ریسٹرکشن بیا ریسٹریننگ آرڈر ریسٹریننگ آرڈر بیا واخل آغا دا پارا چی دا سڑے با جماعت تا نراسی آغا دا اپنی نشی غزید مسلمان مولی بنا رازی منگا اولا تو شر دا پار رازی تو جماعت دا فلسفے پا خاطر نرازی سر پار رازی تو شر جوڑے جماعت کی صحیح شوکن
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ أَتَاكِي سَرَ قِصَّه دَادا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ چې کله ودرېدلی بنده د الله يدعو إليه چې بلنې ورکول الله طرف ته کادو یکونون علیه لبدا نو پلینن کو گمراه انسانانو چې شپد باندې لبدن حمله آور لبدن معنی حمله آور اٹیک لوکی قل تورتوا او پیغمبر انما خبر دادا ادعو ربی زبلنکم یواز پروردگار تولا اشرکو بے احدا اشریک نہ پیدا کوم اللہ تعالی ترسو قل تورتوا یا انی لا املکو ز اختیار نلرم تا دا پارتورن دا ضرر ولا رشدا ان د ہدایت قل تورتوا انی تاکید سرزل یجیرنی پنان شراکو ما تمن اللہ دا اللہ تعالی نا خدن سوک ولن اجدا از نشم ملدے من دونے پا مقابلہ دا اللہ تعالی کے ملتحدن جائے پنا کہ اللہ تعالی ما تستقیق را رسول غالی زمان پارا جائے پنا خود نشتا جائے پنا نشتا وہی چی دا ارستو کنا ارستو سوک ارسطالیس ہوتا ہے یا انگریزی کو ہوتا ہے ارسطاٹل بھائی نو دا وی ارسطون افلاطون پلیٹو انو وی دا پلیٹو دا فلسفی سچو فلاسفر ہو نو فلسفیان کو لگیا اسے تھنکنگ کئی سوچ کے نو دنیا کے سڑے انسان جون تیرے مصیبتوں راضی پہ راضی یو کو ندی 200 مصیبتوں ندی صحیح مصیبتوں زمونگا قیدہ دا چرکم راضی اللہ طرف لا تکلیفہ صورت راضی اللہ طرف نہ نو اگر پلیٹو اگر اس پتی تھنکنگ کو دتبے حاجی باری کدا مصیبتنا مونگا کنسیڈر کو چدا غشی دی صحیح غشی دی صحیح او اللہ تعالی سر یو لینده دا تاسم لینده وای غشی پیش دی خدای د دې غشو راوښتون کړي خدای د دې غشو راوښتون کړي او دا غلیندې رینج د هغه پلیټو دنیا باندې محیط دی هغه لیندې رینج دا غیر رینج سو بار نشتا نو بیا د دینه د بچاو سلار شته یو سړي ورته وی چې د دینه په بچاو اسلام نشتا نو موسی علیہ السلام لار باندې را روانو ته پیژندنه خو شکل نه معلوم کې دا څوک پوهه سره دی ځکه عالم سره خو جوست په افغانستان کې روانه نو کړه بل خار کې خندار تا خار او کابل ته تله مولا سره پیژندې چې نه پیژندې لزور سره پیژندې چې مولا خو نه له خپل یعنی یو پټکېبه والے یو خستا صفا سوتره شکرې صفا سوتره کپڑے وی یو اسوای ور سره یا ور سره لاس کې تسبیح خو شکل نه پیژندې چې دا عالم سره دی صحیح شو نو موسی علیہ السلام را روان او د نورانی شکل له پلیټ اورغه سلام ورسره صحیح شو ورته وی چې څه خو دې پیژنه چې تاسو کې خود دانشور سره را تخکاري پوهه سره را تخکاري کدا مصائب غشي کنسیډر صحیح شو او الله تعالی د دې غشو وشتون کې چې لاس کې دومره لوی لیندره چې ټول دنیا دغه پرنج کړه د دینه پناه بکم ځای خلو کوم ځای باخل پناه بکم ځای خلو هغه موسی علیہ السلام ورته د وشتون کې د غشینه که ځان بچ کول غواړي ناغه وشتون کې سره غاړه ورکا نشو پوي صحیح هغه ته ځان ور دي کا نو ځان ور دي بیا پتا غشه ورشي وسته ځکه غشه فاصله غواړي صحیح شو نو ځان ور دي کا پلیټ ورته دیش کیس اوس می خبر زین کړه اوس می ادغه الله تعالی ففروا الى الله کله خدای نه ځان خلاصې نو خدای ته ورمنډه کا د خدای نه مومنډه کو څوک خدای ته ورمنډه کا صحیح شو اوس یو سړي سره کوتک وي او هغه تعالی کوتک را خلاصي اوس داغه د وانه چې ځان خلاصي او تیغ ته هم نشي کولای نو څوک بس دا څه ورغال شو ورته نو بیا با کوتک نه خلاصي بس کوتک ختم شي ته موسی عليه السلام کومه خبره کړو الا بلاغا من الله بلکہ درسول قوم دا اللہ جانبنا ورسالات او احکام دا اللہ سو ومن یعص اللہ سوچنا فرمانے کے دا اللہ و دا رسول دا اللہ فإن له نار جہنم تاکہ سراغت پاد اور دا جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بیغے کے ابدن فارئو حتی ازار او تردے پورے چدے اوینی ما یوعدونا شے چدے سرے وعدہ کوئشی فسیان
فَيَعْلَمُونَ نو دوی بپوشی من اضعف ناصرا چی سوک کمزور دے دا مددگار پا اسبانی واقل حددا سوک کم دے شمیر اعتبار بانی قلتو ورطو آیا این ادریز نپویگم اقریب ما توعدونا چانیز دیر آشیت تاثر وعد کوشی ام یجعل له ربی امدا اکن اللہ تعالی بمقرری دید پارا چی رب زمان امدن سو وقت عالم الغیب آغا اللہ تعالیٰ چی عالم دا پٹو دے فلا یظہر علا غیب احدا پس نظاہر فلا یظہر اطلاعن وکی پغیق پلبان احدا اجاتا اللہ من ارتضا لیکن آغا سوک چی اللہ تعالیٰ خوف کی من رسولین پیغمبر فإنو یسلک من بین یدیہ نا اللہ تعالیٰ اچھلے مخددتا ومن خلفی اشاردتا رسدن گارد رسدن مانا گارد نو پیغمبر سره گارد روانی فرشتہ ور سره وړاندې خو فرشتہ ایکشن علاقه کې پیغمبر ورته وایي پیغمبر سره گارد روانی مخکې تم روانی رسل تم روانی د فرشتو شکل کې خو فرشتہ راځي ډایرکټ ایکشن نه اخلي ډایرکټ ایکشن نه اخلي چې پیغمبر ورته وایي چې ایکشن والے صحیح شو لکه څنګه چې یو وزیر سره یا منسٹر سره یا رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره گارد روانی صحیح خو ایکشن هغه کله واخلي چې رئیس جمهور ورته وایي صحیح فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم د دې لپاره چې د پیغمبر عقیده مضبوط شي ان قد بلغوا چې تاکي سره دوی رسول دي رسالات ربهم احکام د پروردگار پر واحاط بما لديهم اي حاته کړه په آشه باندې چې دوی سره دي واحصى كل شيء عددا اشمیر دي هر شی د شمیرلو اعتبار باندې ان آرډر کړی دی څه کړی ان آرډر کړی یعنی معنا دا نه چې پیغمبر سره چې دا ګارد مخکې ورسره رواني نو دی باندې هغه مطمئنی چې still I am in the proper way and I am conveying my message in the proper way زه کوم ځای هغه مس ګایډ شو نو بیا ته الله ګارد لري کی یعنی هغه ودته نه وډرال کی سو کی نو پیغمبر سره کله خدای داسې کړی ځکه چې پیغمبر هیڅ یو کله کوتای پر رسول د میسج کې نه کړی میسج رسولو کې کوتای نه کړی کني یو حکمران چې د هغه نه کله ذمہ داری نه پوره کیږي نو بیا چې چا راوځي نه غي لري کې لري نه کی لږ زور سره د ترکینه ذمہ داری نه پوره کېده ناغه مرکه پچاوان حافظ الامین باندې چې امین نه پوره کېده نه په برکت چې په برکت نه پوره کېده دا چل چې څوک راولي ناغه لري کې استاد دی او نه کنه پوره کیږي استم نه پوره کیږي خو بس دی بیا ختم کړي بل پر راولي صحیح شو انجام خو معلوم دی مونږ کنه معلوم انجام سي چې چار اوسه او ختمي نو خلاصه صورت ابتدا کې واقعه د جنات او دیمه مسله ده چې مساجد خالص د الله ملکیت ته نو خالص د دین کار په کې کی دیمه ده چې بدینه ته خلق همیشه اٹیک کوي په الله والا خلق باندې او سلورو مسله پیغمبر ته تور تخبر حیثیت واضح کا حضرت قاضی صاحب کی مزید تفسیر اور تقاریر کے لیے ٹوڈے لیسن 2 چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ